ورفعنا او مونږ پورته کړو فوقهم د دوی د پاسه الطور د تور غر بمیثاقهم د دوی د وعده پورا کولو د وجنا وقلنا او مونږ او فرمایل لهم دوی ته ادخلوا الباب چې داخل شي دروازه باندې سجدا سجده کوونکی بنی اسرائیل دا چې کوم دی په چې کله حضرت موسی علیه السلام لړو نو به خدای الله پاک جل شانه حضرت موسی علیه السلام د عرض وکړو چیرې موږ د پاره چې کوم دی یو دستور پکار دی یو قانون پکار دی د هر قوم د پاره د ژوند تیرول یو طریقې کار وي یو قانون وي یو دستور وي زمونږ د پاره هم کتاب پکار دی چې دا غي باندې موږ خپل ژوند تیر کو حضرت موسی علیه السلام لاړو دیر شروزی بیا بس الله پاک جل شانه ته فرمایي الله سورې نور تیرې کا کوه تور کې نو یو چې الله حضرت موسی علیه السلام تیر کړلا یو تخته ورته دروازې د تورات ملاویدله چې کله تورات راوړو او دې ته د تورات تلاوت وکړو تورات وته وورو نو دی ورته وی چې دا تورات دا کتاب کې حکمونه ډیر زیات سخت دي دا زموږ د منلو نه دي او موږ ته پته نشته چې دا تا خپل لیکل دي کو الله درته درکړي نو حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو چې الله پاکا دا کوم زمانه دا مطالبه کوي دا خبره ما د کوي چې دا کتاب تا په خپل باندې لیکل دي موږ ته پته نشته چې دا الله کتاب نو الله پاک جل شانه ته فرمایل او یا کسان راوله کوه تور ته سره خبرې وکړه بلکې دیم دا مطالبه وکړه چې موږ د الله پاک په خپل باندې وینو الله غو موږ د تورات اومن چې دا الله کتاب نو او یا کسان سوره اعراف کې الله پاک جل فرمایي چې واختار موسی قومه 70 رجلا لميقاتنا او یا کسان دې چې کوم دي حضرت موسی علیه السلام منتخب کړو د ټولو قبیلونو او د موسی علیه السلام سره لاړو کوه تور چې کله کوه تور ته لاړو الله پاک جل شانه سره د خپل شان لایقه مطابق چې کوم دي کلام او ورته او فرمایل چې دا کتاب دا زما کتاب دی ما به حضرت موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی الله دا سوال وکړو چې کې دې شي دا چې پیری یا تا یو کس کې نه ولي هغه موږ ته دا خبرې کې موږ خو الله ښکاری نه نو موږ به الله غدا خبره منو چې ترسو پورې موږ الله په خپل سترګو نه ولیدل او تاسو ما ویلو چې د الله د دیدار سوال حضرت موسی علیه السلام کړی دی خو هغه د عشق او محبت توجه نه کړی دی او دلته کې د الله د دیدار او د الله د لیدلو سوال کړی دی خدای ګستاخانه سوال کړی دی لهجه چې کوم دی ګستاخانه نو الله پاک غوسه شو باغې باندې الله په تندر را خلاص کړ او یا باندې مړ شو بیا حضرت موسی علیه السلام الله پاک د سوال وکړ چې الله دا هو خلق زما د غون کوم مشران دي کو زلال شمنو خلق پوښ دا تا وجلی دي کو ما باندې الزام راځي الله پاک دې ژوند دي نو الله پاک جل شانه دوباره ژوند ورلور نو دی چې کله رالل نو کوم تایوی د شکار دی چې الله پاک وجه دا تورات زما کتاب دی دا منه حکم د سخت معلومیږي نو خیر دی دا مومن حالانکه تورات کې احکامات سختو خودمره سخت نو ځکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله دا قانون د انسان ته باندې دوره تکلیف نه ور اچي چې دې برداشت کولی نشي بلکې دوره داسې حکم وتا چې کوم دې په نازلی چې هغه د انسان برداشت کولی شي نو وته وی چې د شکار د دا ټیک ته چې سخت احکامات پکې دي خو تاسو خو آزاد عادت شي بنی اسرائیل دی خو آزاد عادت شي نو تاسو په دماغ ته مده سره آشنا شئ د درې میاشتې کې بالکل د احکامات تاسو ته آسان شي دا ګران نه دي خو تاسو ته په دې وجه باندې ګران دي چې تاسو سره آشنا نه او انسان چې د کوم ځای سره عادت نه غوته ګرانی لکه نن سبا چې څوک د سار بوس کې نو اسکار وته نخکاری خو چې څوک نه پاسي نو هغه څومره ګران کار ښکاری څوک 15 ټیمه مونږ کوي نو د 15 ټیمه مونږ آسان کار ښکاری او چې څوک نه کوي هغه ډېر ګران کار ښکاری نو د کښ چې کوم کار سره سړی عادت شي هغه بیا آسان خو به هر حال دی سره دا خبره ځان نه وکړه د کوم د مشران چې الله وجه د تورات باندې عمل کوي خو کو چرې باز حکم در تګرانی نو خیر دې پرې دوي دا پکې ځان نه نو په دمه ته د ټول تورات نه انکار وکړو تورات نه من نو الله پاک جل شانه جبرئیل علیه السلام د حکم وکړو د تور د غر اوچت کړه د سر د پاسه 19 چې منه کو نه منه نو جبرئیل علیه السلام د کوه تور د غر روچت کو او راول د دغه بنی اسرائیل د پاسه 19 ورته وی منه کو نه منه نو دي ارامیان د سیو کول چې سجده کړي وا خو په یو سترګه به اسمان ته کتل یو سترګه چې کوم دې کته کړي وا د په یو طرف باندې سجده کوله چې دا غر باندې را پریوځو کنه وی سمعنا منو نو په زور به الله پاک جل شانه تورات احکامات اومنل دلته سوال پیدا کیږي چې قران مجید کې الله فرمایي لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشته دی نو په دین کې زبردستی د هغه چا د پاره نشته چې کوم سړی مسلمان شوی نه دی
کافر په زور باندې نشي مسلمانولی، خو چې کوم مسلمان دی په د باندې شریعت په زور باندې منل دا چې کوم دی ټیک دی، بلکې د باندې په زور شریعت مني چې اسلامي حکومت دی. او چې کوم کافر دی دی مسلمان شوی نه دی نو د باندې په زور باندې اسلام ته نشي راوستی. نو بني اسرائیل خو مسلمانان شو، کتاب یې منلی و، خو وروسته بیا د هغې نه انکار کو، د دې وجې نه بیا الله پاک په زور باندې هغه احکامات ومنل.